حدیث کې راځي اذا افسد الشام فلا خیر فیکم، چې کله شام کې فساد راغی، بګاړ راغی، نو بیا ته اصلي خیر پدې کې نشته. 40 هجری کې په شام کې ګډوډ پیدا شول او د هغې روکتام امیر معاویه رضی الله تعالی عنه. شام اوس په جغرافیه لحاظ سره په 4 حصو باندې شام تقسیم دی، مفرق دی. یو دا چې هغې ته سوریه وایي، نو سوریه چې دی هغې یعنی تل ابیب باندې مشهور. تل ابیب هغه ځای دی په تاریخ کې چې دلته دو حضرت زکریا علیه السلام اره کړی د یهودو. اوس هغه ځای کې یو اډه هم جوړه ده تل ابیب سره. اوس تاریخي تناظر سره چې موږ ګورو، لکه بني اسرائیل دا دعوه کوي چې دا زمونږ دی، لیکن قرآن هم دا وایي او احادیث دا اهل سیر هم دا وایي چې دا زیر فلسطینیان دي. د دوی یو مشر دی ټرمپ ورته وایي، ټرمپ وایي چې القدس لهم، بیت المقدس چې بني اسرائیل لپاره دی. دلته الله فیضا جاء وعد الاخرة لیسوء وجوهکم، دا آیات دی اول نواخل اخره پوری دا دلالت کوي چې بیت المقدس دی فلسطینیان دي. ټرمپ چې زینو کذب ټرمپ وصدق الله عز وجل، ټرمپ دروغ وایي او الله رښتیا وایي. اوس دې دو آیاتونو کې الله سبحانه وتعالی دو واقعات ته اشاره کړې ده. مورخین دلته 6 واقعات ذکر کوي په بني اسرائیلو د بیت المقدس د خرابۍ، چې کله هغو کې فساد پیدا شو د سلیمان علیه السلام د مرګ نه بعد، نو لږ وخت نه بعد چې دی په دې باندې حمله وکړه مصر او دا یې تخت و تاراج کو، تباه و برباد یې کو، لیکن یروشلم یې نو تباه کړی او دارنګې چې دی دغه یې نو تباه کړی هیکل سلیماني. خو به هر حال تباهي وکړه. بیا د دو حالات څخه شله، بیا دوباره دویم حالت کې دو د الله یو پیغمبر ووجو، شمعیه علیه السلام. بل یو پیغمبر ارمیا علیه السلام، هغه یې کیدم کو او زخمی کو. نو بیا په دو باندې بخت النصر بادشاه چې کوم هغه مسلط شو د بابل ښار لک، او د دو دومره تخت و تاراج وکړه، دوی دومره تباه و برباد کړه چې د هغې څه انتها نشتي. په بیت المقدس کې که سونه وه که چا یورشلم یې اوسېدو او دغه پورې دا 200 کاله 900 کاله په بني اسرائیلو باندې یهودو باندې دومره ذلت او د الله پټکار ولکه چې په بلجیم کې او په دې یورپ علاقو کې په اوټولو به لیکلي وو، پارکو به لیکلي وو سپی دې داخل شي خو یهودي داخل نه شي. دومره په دو باندې الله پټکار. ولې؟ دو انبیا وجل دي، دو انبیا وجل. هټلر چې دی کسان ووجل لکه 5 کروڑ خلک، هغه نه چا تپوس کې ډېر ظلم دی کړی، هغوی نه تخم مې درته پرېښی دی. اوس 10 لکه خلک دی بني اسرائیل ټول، اوس نشتی دا خلک. اوس چې د کوم کار کوي دا نور کوي، لکه دا نسوارا کوي، انګریزان کوي، لکه په دې کې فرانس ملوث دی، برطانیه ملوث دی، هغو د بمباران کې اصل خلک هغو ختم دی، لکه هغو د الله پټکار دی. قرآن ذکر کوي چې الله ما فیصله کړو بني اسرائیل ته په کتاب کې چې تاسو به خامخا فساد کوئ مرتين 2 ځل، او دارنګه چې تاسو به 2 ځله فساد کوئ لکه. نو قرآن کې دې 2 ځای ته اشاره ده. اسی تاریخ دلته 6 ځای وي د حضرت سلیمان علیہ السلام نه بعد بیا 445 سال بعد دو کې بیا بغاوتونه شروع کو او بني اسرائیل باندې بیت المقدس پاغو من بیا روان شو، بیا تباہ و برباد شپې او داسې غلامان یې کړو چې ګوي داسې وینې بهېدلې په علاقو باندې لکه څنګه په شکال باران شي، په هر ځای کې وینې بهېدلې په دو باندې لکه، او د ذلت زندگی پې راغله لکه. ولې؟ نو قرآن د هغې ذکر کړ دی